د امریکای نائب صدر پاکستان ته لا را رسېدلی نه دی او دې مخلوق د خیر سره بیا کور ته هم بیل دی. زما دې په توبو توبې زمونږ هغه مرشد د کینګ آف د ورلډ عمران احمد خان نیازي فرمایلي وو چې دا مخلوق پړه لیکه هم نه دی، جاهل دی او د علم حاصلولو کوشش هم نه کوي. د سهار نه پیسته مې 1500 پوسټونه مخې لارالو چې د امریکای نائب صدر تللی دی د پی ډي ایم سربراه مشکور انبر حضرت اقدس مولانا فضل الرحمن کور ته تللی دی. نو تاسو لاول تحقیق کوئ او هسې پوسټونه شیر کوئ چې د فضل الرحمن نه بغیر دا دنیا نیمګړې ده. د امریکای د سپر پاور ملک نائب صدر زی او د مولانا فضل الرحمن سره د هغه په کور کې ملاقات کوي. د ما دې په توبو توبې او که اوس موږ ووایو چې د ده کور ته ولې تلو چې دا د یهودیانو ایجنټ نه دی مولانا فضل الرحمن، نو بیا به د کفر فتوی او د کفر ټاپي ولې چې تاسو خو یو طرف ته ټینګېږئ نه. که دا فتوا در باندې موږ ولګوله دا خو دروغ دی، په ای آی باندې د تصویر تاسو جوړ کړی دی او شیر کوئ، او که د ده کور ته لاړم شي نو موږ خو در باندې دا فتوا لګو چې دا خو د یهودیانو ایجنټ دی. بیا به تاسو وایئ چې نکاح تازه کوئ، نکاح تازه کوي. هلته خو چې کوم دی مولیان پیسې اخلي د نکاح تازه کولو، غرض ایران خو چې نکاح کوي نه بغیر د پیسو نه، نکاح رالم وکړي او بیا را باندې خرڅ مې کړي. که مولا نه وي نو نکاح به درله چا کوو؟ هېڅ ته خدای مغر کا مخلوق خورو.